الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل صدق الله العظيم سورة آل عمران سلورم پارا یوسل بھاویا یم نمبر آیت دی فمکہ یادن کی احد غزا اور صحابہ کرام کامیابی ذکر شلا پدیا یادن کی دا احد دا غزانا واپسی او بلارا کی دا کافرانو دا دوبارا عملی پیغام ملاویدل او دا صحابہ کرام ثابت قدمی ذکر کی کلچ دا احد غزا شوا غزا ختم شوا کافران پخبل طرف مکی مکرمی روان شو او مومنان صحابہ کرام او یوم مدینه منوره تا روانیدل چې په دې وخت کې ابو سفیان سره د خپل ملګرو خپل منځ کې دا خبر وکړه چې منګه دا مومنان مسلمانان اسې پرې کوتل دي او تقریبا من ختم کړو نو په دې کې دی ابو سفیان کې په دې وخت کې د ایمان نور د دوباره په صحابه کرامو باندې په دغه د تکلیف حالت کې د حمله اراده وکړه ویچے سے صحابہ ٹھول زخمیان سے شہیدان بہت غزاؤ دوبارہ بیا حملوں کو ختم دے چیراجہ ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا وحی بزری سر اللہ پاک تا پیغام ورکو چے کافران بیا حملہ غزا خوشوگا صحابہ او یا شہیدان سے سخت تکلیف کرام ہے اور دی جائے رہا نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو تقریر دوبارے یاد دی جہاد کرتا تیار پدغل تکلیف حالت میں نبی علیہ السلام سرا او یا صحابہ او یا رسو صحابہ کرام تیار جو چمکہ بیا جنگ بہت سخت غزا اصول و جام تیار کمال ایمان و صحابہ کرام نبی علیہ السلام تقا پیغام و وحی صلی معلوم شو یا دویم تفسیر علماء تاقی کہ ابو سفیان کی رسولی پیسی ورکی نعیم ابن مسعود اشجاعی چه تلرزا او صحابه کرام په خبره باندې خبر کړي ابو سفیان دې دا خلک راځو په تاسو حمله کوي زمون نه کویا کله چې دا کافر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترا نبی علیہ الصلوۃ والسلام معبد خزاعی د تیرو چې لارځو دا کافرانو ته وایي چې مسلمانان واپس بیا جنت تیار دي نبی علیہ السلام سره د ملګرو تاسو مقابله ته تیار ورسته شوی نه دی راځي کله چې دا معبد خزاعی ابو سفیان د قافلې ورغی او د نبی علیہ السلام دا پیغام ورسو
سفیان د مکې ته لاړل د بلې حملې ارادې ختمه کړه. دا د صحابه کرامو کمال ایمان ورته سړي ته سوچ وکړي چې د بې سرو سامانې په حالت صحابه کرامو یو ډېر انتهایی مضبوطه مقابله د احد په فضا کې وکړه او په هغې کې بیا صحابه کرامو ګټل شوي جنګ واپس وبېږي او یا صحابه کرام پکې شهیدان شو. نبی علیہ السلام په خپله غاښونه مبارک شهیدان شو، په مخ مبارک کې زخمونه راغلل، صحابه کرام ډېر زخمیان شو او په دې وخت کې کافر وي بیا لکه دې بیا تیار دا جنګ چې کېږي د ایمان په طاقت کې. په دې وجه نه موږ وایو چې کوم ایمان په صحابو کې د پیغمبرانو نه بعد دومره ایمان په بل چا کې نشته او د دې وجه نه موږ ایمان دا چې په مقدس مکه د پیغمبرانو نه بعد پاکان خلک چې تېر شوي دغه صحابه د دې وجه نه موږ وایو چې د پیغمبرانو نه بعد په مقدس مکه د امت مسلمه دپاره د حق او د دین معیار دا صحابه دي. اگر چې بعضې بېدینه ګمراه خلک په صحابو پسې وګرځي لکه زموږ په دې وطن کې دا جماعت اسلامي دی، جماعت شیطاني ځان ته نن جماعت اسلامي اصل کې دی دا جماعت شیطاني چې د صحابو پسې سړی خبرې کې اسلامي قرآن هغې لګیا دی صحابو پسې خبرې صحابو کې نقصانات په صحابو کې اعتراضات نو موږ دا ستاسو د دې ګمراهۍ نه صحابو پسې خبرې کې زناور ته لږ سوچ وکړي چې د احد دې غزا کې د صحابو څومره قرباني ورکړه ستا غنیانو دومره قرباني ورکړې دي ته خو دي او دا د ظالم زامن لګیا پټکي به په سر کې پټکي به پرېږدو بس لګیا وي او بیا کله کله پکې د نصیحت خبرې کوي او بیا په صحابو پسې اعتراضات ګوره صحابو پسې یو سړی خبره کوي موږ وایي دا سړی د سره حق دین چې صحابو پسې خبرې کوي صحابه خو کوم خلک نبي علیہ السلام فرمایي الله پاک زما دپاره د صحابو انتخاب صحابه نبی علیہ السلام په خپله ځان له ملګري کړي نو چې تم زما ملګري او ته مې ملګري دا ول الله ملګري کړي نو الله پاک ول بیکار خلک ملګري کړي نه نه نیکان خلک په مقدس مکه د پیغمبرانو نه بعد نیکان خلک چې تېر شوي دا څوک دي صحابه د صحابو سره مینه ساتل دا زموږ د ایمان حصه ځکه زموږ د پیغمبر شاګرد چې ستا د پیغمبر سره مینه ده د هغه د شاګرد سره به خامخا مینه ساتي موږ چې مسلمانان یو دا برکت د صحابو ټول دنیا کې دین چا وو د صحابو نبی علیہ السلام 1,44,000 صحابو په دنیا کې ټول خواره شو دغه دین دنیا ګډ ګډ ته ورسو ته به دې بس خبرې کوي دا خلک چې دي نوم جماعت اسلامي دي حقیقت کې دي جماعت شیطاني ځان کې ساتل ضروري دي کلم چې درته پته ولګي چې د مولا جماعت اسلامي والا دي مودودیانو جماعت او ډله ځان کې ساته دغه دا ګمراه دا زموږ د صحابو دشمنان دا د شیعاګانو په شان کې خو دوی پټ دي او شیعاګان ښکاره او شی یو د دې رکوع دې باندې کلمه مفسرین حضرات دې شان نزول ذکر کړي هغه دا کله چې د احد غزا ختمه شو کافرانو د مؤمنانو سره وعده وکړه چې کال بعد به بیا مقابله وکړو یو کال بعد را روان کال ته به بیا جنګ کوو تصدیق ده کله چې را روان کال هغه ټیم راغی صحابه کرام او نبي کریم صلی الله علیه وسلم د غزې چې کوم مقرر شوي موعود جو هغې ته حاضر شو لیکن کافرانو باندې الله پاک بیا راوستا سره د خپلې وعدې هغه ځای ته حاضر نه شو د غزې کې یو بازار حمراء الاسد بازار یې ورته صحابه کرام تصور دي په بازار
باندې تجارتونه وکړ ډېر ګټې وکړي او واپس راغله الله پاک فرمایي چې دې صحابه کرام الله پاک په نعمت سره واپس وکړ خپل وعده باندې برقرار پاتې شو صحابه میدان ته راغلل او کافران رانغلل د دې رکوع په دې آیت کې دغه خبره ذکر دی چې صحابه کرامو د جنگ د وعدې مطابق پابندي وکړه او حاضري وکړه الله جل شانه فرمایي الذين استجابوا لله صحابه کرام هغه ساتي چې د حکم منو د الله پاک والرسول النبي كريم صلى الله عليه وسلم من بعد ما أصابهم القرح بس داخل عجدين ترسيل زخمنا اور زخمیان وچی پیغمبر علیہ السلام کے تیاری جب کیا تو ورسا کوئی بالکل تیار للذین احسنوا منهم دپار دے کسان چوینی کیوکڑا دبینا واتقوا تقوی اختیار کالرنا ایک دپار الوی سواب لگی الذين قال لهم الناس صحابه کرام کسان چې کلو دې تخلقوا ناس امرا نعیم ابن مسعود اشجعی کافران استاذ راوی کو چې صحابه یا هغه سره ان الناس اسدی وتسو دې څنګه خلق کو بعد مکه قد جمعوا لكم فتنی سردی جمع شل استاذ خلاف دوباره د باندې حمله کوي فاخشوهم فاستاذ ذمیر او یری گئی فزادوا ایمانا فزیاد اللہ پاک دی مومنان ایمان سنگ اور تبدل کافر بیان لکی دی ایمان نور مضبوط راضی مو کچھ بڑا ملو جنگ بیان کو صحابو ایمان نور مضبوط وقالوا اویدی صحابو حسبنا اللہ کافی دی زمن دپار اللہ پاک و نعم الوکیل و ارتکار ساز زمن اللہ شاہ مدد تو مکئی تاس کافران سوئی بیان لکی راضی بیان لکی جنگو فانقلبوا بنعمت من اللہ فسوف السودا صحابه کرام بنعمت اللہ پاک وفضل او فضل بعد لم يمسسهم سوء چون رسیدو دیتا پدا بیر مقاصد ستکلیف واتبعوا رضوان اللہ ودیتا بدار اکراد اللہ پاک رضا مندے واللہ دو فضل عظیم او اللہ پاک آن تکبیر فضل انما ذالکم الشیطان یقینا دا کافر جدیدہ شیطان یخوف اولیاءہو دی یروید من دوستان یا یخوف اولیاءہو دی یروید اللہ پاک دوستان مومنان فلا تخافوهم فاستا سمیری کی تدی کافراننا تدی شیطاناننا وخافون یوتاسو یری کی زمان ان کنتم مؤمنین بچرستان سمومنان ولا يحزنك الذين او خفتن کی تعالی کسان يسارعون في الكفر کی جلد کی فکفر کی انهم لن يضروا الله شيئا یقینا حسر نشر سوال اللہ پاک و اللہ پاک دینتا يريد الله اللہ پاک والی اللہ يجعل لهم حظا في الاخرہ چپات دن کی ان گرزبی دی کافران در پارسے سپا آخرت کی کافر کسکی مسیح دنیا کی آخرت کی والا اللہ سے توجہ ولهم عذاب عظیم وذبیر بارک عذاب آخرت کی ان الذين اشتروا الكفر بالایمان بشکا کسان چاہی وقت و کفر پر مقابل ایمان لن يضر الله شيئا دیہ سرم نشر سوال اللہ پاک و اللہ پاک دنتا ولهم عذاب علیم او ذبیر بار عذاب درناک واقع